او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعا ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي په هغې کې خو د لاس وکنه د شاغلي په غونډۍ باندې راوختو او دا ډېر غټ جنګجو هم و. خو دوی زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه دا نبی علیه الصلاة والسلام چې په غزوه حدیبیې ته را روانو که نه ما ملګرو ته ووي چې ځای ورته سي کوو چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغلته کې پړاو اچوي موږ چې دوی څنګه پړاو اچوي موږ بغیر چاپې راناستو موږ به ناڅاپي حمله وکړو. موږ ناستو هغې ځای ته ناڅاپي نبي علیه السلام لاره بدل کړه هغې ځای ته ورو رانغې حالانکې څومره قافلې چې به راتلې دغې ځای ته به راتلې او نبي علیه السلام هغه لار پرېښوده په بل طرف لاړو. ما دې ملګرو ته ویل چېرې دا سړی خو ډېر څه عجیبه غونته سړی دی. موږ ورته دلته کېناستو او ډارې کې لاره بدل کړه. ما ورته چې خیر دی بل یو ټایم را روان دی هغه ټایم کې دوی مونځ د سره هم نه پرېږدي چې هغې ته صلات وسطی ویلی شي د مازدیګر مونځ د مازدیګر مونځ دوی د سره نه پرېږدي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو اهل و عیال ټول د هلاک شو. نو دوی د مازدیګر مونځ نه پرېږدي بلکل نه پرېږدي. نو چې دوی په مانځه ودرېږي که نه موږ به پرې حمله وکړو. موږ په دې کې ناستو چې د مازدیګر مونځ ټایم شو نبی علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف د صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول نیمې چوکیدارۍ ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسانو د نبی علیه السلام سره وکړو بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل هغه نور راغله په نبی علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبی علیه السلام مونځ وکړو او مې مونځ وکړو او مې چوکیداري کوله که نه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي ده سره اوس غیبي غونته کې امداد دی. ده خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کینو نو بس د طریقه بدله کړي د سره څه غیبي غونته کې امداد دی. وی هغې ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږ مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته به غزا له لاړم د جنګ له لاړم که نه وی ښه د خپل قبیلې د طرف به مې جنګ کوو خو چې واپس په رانه په دې زړه کې به خفه وم مړه چې دا ته خپل ملګري وجنې خپل قبیله وجنې خپل خلک وجنې ته څه کوې څه په لاس راځي. خو بهرحال د خانداني غیرت او په هغې کې لګیا وم چې ډېر تنګ شوم که نه ما دا اراده وکړه چې شام ته ځمه هلته به یا یهودي شمه یا به عیسایي شم مسلمانېدې خو ځکه نه شمه چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دشمن دی نو زه به ځم د ده څه ته به وم چې په تا ایمان راوړم جاهلیت غیرت وکنه. په غزوه بدر کې زه د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زه د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زه د خلاف ولاړم هر ځای کې ما سره جنګ کړی اوس به ایمان راوړم. ما وی چې زما شام ته یا به یهودي شم او یا به څه شم عیسایي شم او د خپل مذهب خو راته بد ښکاري ځکه څه ګټو ته سجدي لګو دا موږ څه کوو که نه. دا مې اراده وکړه زما یو ورور و د هغه نوم ولید و هغه مسلمانو. نبی علیه السلام دی ولید ته وویل که ما د ورور ته چېره دا خالد ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او د ده د عقل او هوښیارتوب لږې خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګي د څومره به ښایي ته ورته د اسلام دعوت ورکړه. ورور ته ولې وویلو که نه وي دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو ما ته وي چې اسلام ته راشه. امام چې ضرور خط ولیدو ما ته وی چې نبی علیہ السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشو چې دا خبره مې واورېده بیا په ځان نه پوهېدم چې نبی علیہ السلام زما صفت کړی دی. نبی علیہ السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی ما اراده وکړه چې زم مدینې منورې ته. خو ما چې یوازې به څنګه ځمه نو لاړم بل ملګری مې کتو عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه بدر کې چې مردار شوی دی. صفوان پسې لاړم ما ورته وی چې صفوان ما ورته ما ته وی چې هو ما چې په زړه کې مې یو خبره ده ما ته وی چې څه ما چې زه خو د پیغمبر نه ډېر متاثره یم ایمان پرې راوړم نو که تا پرې راوړم ښه خبره ده چې دواړه ملګري شو مدینې ته لاړ شو زمونږ د قبیلې سړی دی زمونږ د خاندان سړی دی په ټوله دنیا به حکومت کوي نو موږ خو بې بد نه ښکارو که نه او هغه کمه خبره کوي ښې خبرې کوي. صفوان راته وویل که نه چې که دا ټوله دنیا په ایمان راوړی یو دشمن یې پاتې شي نو هغه یو دشمن به یې زه یم. صفوان وایي چې هغه یو دشمن به یې زه یم زه په دې ایمان نه راوړم. ما چې ټیک ده صحیح ده لاړم عکرمه له دا مین دوست و د ابوجهل زوی عکرمه ته مې وویل چې عکرمه
یو کار نه کو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو اکرم راتم دا ټکی وي کو ټول خلق په ایمان راوړي او اخیره دشمنی پاتې کیږي هغه بزایمه دا په دې اکرم رضی الله عنه ایمان راوړي په فتح مکه په ورځ باندې بیا لاړم عثمان ابن طلحه ما ته چې عثمان یو خبره کوم په لکه یو خبر راوړي خو چې ته وراره جواب راکې نو عثمان ابن طلحه چې وایي څه خبره ده ما ورته چې دا پیغمبر نه محمد صلی الله علیه وسلم دی ډېر ښکلې خبرې نه کوي دی وایي زنا مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي لورګانې مه وژنئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي د ګټو د لوټو سجدې مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي وایي خپلولۍ مه پرې کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي عثمان ابن طلحه راته وایي چې ویل څه غواړې خبره وکړه ما ورته وایي چې ایمان پرې نه راوړو وایي چې ما خو د بېګانې اراده کړې ده خو تا ته مې نشو ویلی ما خو هم د بېګانې اراده کړې ده ما ورته وایي چې زه ملګری مې پیدا شو ما ورته وایي چې ځو وایي چې کو یو ځای د مکې نه اوزونه خلک را باندې شکي کېږي یو مقام ورته وښو چې هلته راځه زه به م هلته وتیم ته م هلته وځه راځه هلته لاړم عثمان ابن طلحه هلته موجود و یالته کې یو ځای شو روان شو چې اوس لوڼې په لاره کې خو د مکې یو سردار ولیدو عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی د جنګ دا چارونه به ټول ده جوړول مونږ چې دی ولیدو مونږ چې پاک ربه دا کوم ځای ګیر شو دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو ده ته به څه وایو دا خو زمونږ مشر دی موږ ورته وایي چې یاره کوي موږ ته وایي چې څه کوې لکه موږ ورته وایي چې ته څه کوې وایي چې نه رښتیا ووایه چېرته روان یې موږ ورته څه نه وایي وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو موږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه خو هم ملګری یم زه هم مدینې ته ځم راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو ولاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي نبی علیه السلام چې خبر شو که نه چې دا درې واړه را روان دي نو نبي علیه السلام وفرمیل مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې خالد را روان دی عمر ابن عاص را روان دی عثمان ابن طلحه را روان دی دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې نبی اسلام ډیر خوشحاليږي ورور مې را پسې راغی چې تلوار کوي نبی اسلام ستاسو په انتظار کې دی زه چې څنګه ورسېدم نبی علیه الصلاة والسلام لره که نه نبی علیه الصلاة والسلام ته مې وفرمیل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله او بیا مې د نبی علیه السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی کلمه مې وویله نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي ته به ایمان له راځې بیا ورته ما وویل چې د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي الله پاک پیغمبر ډېر ملامت یم ما له دعا وغواړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي مخکې چې په کفر کې څه کړی هغه ټول الله ختم کړو بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد ته بخښنه وکړه الله خالد ته بخښنه وکړه او بیا بل صحابي راغی درې واړو د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې سر راوړو ایمان راوړو جنډه ما راغستې امیر ځان له مقرر کړی هغې ورته وایي زمونږ د طرفه ته امیر ته امیر بس تا جنډه راغستې ته امیر هغه وایي زه د دې طاقت نه لرم زه نشم کولی هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی په لاس کې ورکړه خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وایي ته جنګ ماهر ډېر زیات یې دا جنډه ته سنبالولی شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو زه دا نشم کولی ټولو مسلمانانو وایي ای خالد بن ولید زمونږ امیر ته یې دلته نبی علیه الصلاة والسلام منبر راوغوښتو چې منبر ته څنګه وخت که نه یو الله تبارک وتعالی پردې لرې کړی هغه د غزا میدان ته الله تبارک وتعالی مخې ته کړو داسې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل زید بن حارثه جنډه راواخسته خو شهید یې کوراله دا هغه د نبی علیه السلام هغه صحابي چې نبی علیه السلام په بچیتوب نیولی که نه خلک به ورته زید ابن محمد وي بیا هغه منه راله نو زید ابن حارثه شو د باندې نبی علیه السلام ډېر زیات مینو زید ابن حارثه یې راله شهید کو وی جعفر راغی هغه ته جنډه واغسته خو جعفر یې رالم شهید کو وی
جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار ته جعفر تیار ته کنه الوزي ځکه دواړه منګولي کټ شي کنه داغه په بدل کې ولا الله دو وزر ورکړي د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جندر واغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنا جعفر زید ابن حارثم جنت تلا جعفر تیارم جنت تلا زید ابن حارثه جندر واغسته او هغه شهید شو نبی علیہ السلام نغلی شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی علیہ السلام خود دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلا خدای عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی متعلق ونه چې جنت تلا غلی شو ورته دا غنه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دي شوې ده کو نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه اوښ کې بيدي په جنت کې په تخت باندې ناشته خو تخت لکېږي تخت لکېږي د سرو زرو په تختونو درې واړه کې ناستل خو د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه تخت لکېږي صحابه کرام ته تاسو کو د الله پاک پیغمبره د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا تخت لکېږي ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا په ځل کې لک تردد راغی ځکه چې د خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کولاړو نشم د هغه وجه نه دا هغه تخت پس شو پړه کې شو دا سکیږي ښا کله نا کله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالى دومره په معمولی خبره باندې بیا سکیږي خفه کیږي نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت تلاړو خو دا هغه تخت لګو لکېږي دا معمولی تردد د وجه نه داسې شو محمود غزنوی چې کله هندوستان فتح کو کنه د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغه ته دنه شو ټول بوتان مات کړ محمود غزنوی دا په بوت شیکن باندې مشهور کنه ټول بوتان مات کړ نو چې کله غټ بوتي ماتو کنه نو دا غي زغ ټول منجوران ورته راټول شو په جړه پریاد شو ته ودا بوت را لمه ماتوا ته چې څومره مال غواړې غمون درکو خدا بوتو ما ماتوا وی دا څومره دا غټ بوت چې کنه د اوتله د مقدار د موږ زر درکو سر زر درکو د وزن مطابق موږ سر زر درکو خو د ماتوا نو محمود غزنوی د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغه ورته امیر المؤمنین د څه شي ماته یو بوت ته جو پرې دوای سره ماتای نو د دې مطابق چې موږ تسره میلو شي په خپل لخر به خرج کو ډیر به مالدار شو ډیر اصلاحي به پیواد نو بوت سره ماتو پدې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی نو مسعود غازی هغه ورته وی محمود غزنوی تر اوسه پرې بوت شیکن وګوره او کو سره زر دی په واغستو نو بیا با بوت فروش شي بیا بوت فروش بوت شیکن بنای محمود غزنوی ورکه خبر دی ټیک وکړه خو غرمه ټیم سترګې ورلې چې سترګې ورلې وس خوبینی محمود غزنوی خوبینی وې زمړیما نو جنت تروانم نو چې جنت تروانم سب فرشتي را لې زید الله سونی وما نو جهنم ته روان کړم دا نور فرشتي ورته و چې ولې د جهنم ته زمون نبی آی او هغه ته چې دا بوت فروش ته د بوتان به خرڅولو دا بوت فروش ته موږ جهنم ته ځکه لیګو دا نور ورته وای نه دا بوت شیکم د بوتان مات کړي اوس د فرشتو په صدا جګړه ده یو د بوتان خرڅ کړي دي مونږه جهنم ته بیايو هغه نوري پرشتي ویل د بوتان مت کړي مونږه چرته بیايو جنت ته بیايو د محمود غزنوی چې سترګې وګړي دي کنه وینا نه خو کومو کوي دا غړ بوت مات دا غړ بوت مات کوي دا خو زما پزړه کې صرف معمولی غون خبر رااله چې پرې به د مادي را پیسې راکې دا غي د وجنه جهنم ته روان شوم ګوره د معمولی تردد د وجنه الله ورله تنبیه ورکو معمولی تردد د وجنه نو دا مات کای نو چې څنګه غټ بوتي مات کو کنه هغه دن ټول د جواهرات وډکو هغه بوت د جواهرات وډکو هغه جوړ له سمره زړه ورکول دا هغه دچن په دچندې پایبوت کې دن نه پراتو قیمتي سيزونه پراتو دا ورته یو ګورا الله تبارک وتعالى بوت فروشم نکړم بوت شکنیم کړم او هغه مال راتم د غازیانو د پاره میلاو شو نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل داسې اوړه کېدو ولې وړه کېدو ځکه به هغه کې معمولی غونته سره راغلی وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ شم
بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو یو ستوره چې دا نو هغه د الله توري په لاس ورله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو ستوره د عبد الله ابن رواحه نه چا واغستا د الله توري لاس لورلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې هغه تور واغستا او دا د الله تور ده. خالد بن ولید سره د الله تور ده. بیا دعا وغوښته اللهم انه سيف من سيوفك. الله خالد بن ولید خو استاد د تورونه یو تور ده. خالد بن ولید ستاره تورونه صدا هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی. خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سيف من سيوفك. الله دا استاد تور نه یو تور د نو ته مدد وکا مدد وکا. دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا و توری ماتې شو او اتم توره چې بیا د یمنی توره واغې لاس تکړه کنه چې لاس تکړه نو 2 لک لخکری په تیخته کو. ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سبا شو د لخکر ترتیب بدل کو. مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول شاتلی چې کم کسانو هغه مخکې کړو. دا ولی دا چلو کو ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته چې کفارو ته هغه نوي مخونه سبا له مخامخ شو نو هغوی د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد. د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد. هغه 2 لکه لښکر یې څه کو پس پاک او ویزغله. دا یو غزا وه. دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3000 کسانو 2 لکه کسان زغلولي دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی. 3000 کسانو 2 لکه کسانو ته پسپایي ورکړي هغه په تیښته باندې مجبوره کړي دي. دا ولې دا څه وجه وه؟ دا کم طاقت په هغوی کې دننه چې هغه دومره بهادر وو. طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه. موږ وایو که نه جنت شته جهنم شته خو دا خبره د کم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. د کوم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته. دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی. کو چېرته دې دننه ځای ونیو نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی. هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی دا زموږ همیشه ژوند دی. دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي. دا د الله نعمتونو لتله دي. ته دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي. د هغې د عقیده جوړه وه. نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته خو دا صرف په ژبه باندې وایي په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی. هېڅ شی نشته دی. زه تاسو ته خبره کومه یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي کنه او تا ته یو سړی وایي چې 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي کنه ورته وم د دې ورته وایي 10,000 نه 10 لکه وله خو دې اور ته مامه وله داسې ده که نه ده؟ ټیک شو. اوس مونځ فرض دی که نه دی؟ دا خو راته پته ده چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کوم یو دی؟ جهنم دی که نه؟ جهنم دی که نه؟ هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي خو د الله رحم دی خو مونځونه یې قضا کړي او مړ شي جهنم ته به ځي. یو د الله قانون دی یو د الله رحم دی. ټیک شو. نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دی نه که جهنم ته ورځېږي ده د مونځ پروا شته؟ نه وړه قضا دي شي که نه څه خبره ده؟ نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې؟ کو ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي ده به قضا کړی و. ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته ده به حرامه خوړلې وه. کو ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د ومې ځمکې پورې پرته وي ده به انچه ځای د چا اخیستی و. خو دا صرف د ژبې خبرې دي. دې په زړه کې ځای نه دی نیولی. دې په زړه کې ځای نه دی نیولی. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط وو. زموږ ایمانونه کمزوري دي. د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده. په هغه وخت کې به 2 خبرې وي ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه.
دو خبرې وي ایمان راوړي مسلمانېږي کو مسلمان شي بس محفوظ ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږي اوس مونږ کافرو ته څه وایو تاسو راته څه مه وایئ بره مونږ څه وایو نه خو تاسو مونږ پرېږدوئ دا ورته وایو که نه وایو دا ورته وایو که نه فلسطین کې ته سوال منت نه کوو دا کومه خو چې اغستې ده دا ستاسو شو خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو نو داسې ورته وایو که نه وایو دغه ورته وایو وجه څه ده ولې دې حد ته رسېدلي یو صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی یقین په الله وکړه داسې خلک مې پکې لیدلی دی ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي داسې ده که نه ده د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي ما نه تپوسونه کېږي وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي مونږ ته وایي چې ولې ځئ مختلف جوابونه ورکوو خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې مونږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي اسی دا ایمان خرڅول دي کړی دي یورپ ته جزیه بستانه تپوسونه کوي نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولی موږ ځکه زو دا ملک پرېږدو نو هغه ورته وایي ټیک ده اسی چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم د اسلامي قانون نه تنګ یم ته مسلمان پاتې شوي یهودي ته وایي عیسائی ته وایي بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی دا مسلماني شوه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي د الله نه یره د الله نه یره د الله نه یره اصل شی دا دی د الله نه یره الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي خالد ابن ولید رضی الله عنه ته فرمایل یو زه د نبی علیہ السلام صحابه کرام بې ځای شهیدان کوم نه اول به په خپل شهید کېږم زه به مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله عنه فاسدو وی خالد ابن ولید ته ډیر جذباتي دا فیصله دي د جذباتو دي چرته شپې زره او چرته دیرش کسان چرته شپې زره او چرته دیرش کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو اے ابو سفیان په جاهلیت کې هډیر بهادر وي دا د وسد بوزدلې خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د بوزدلې خبرې نه کومه خو چې خامخا د شپېتو زرو کسانو جنگ کوي کنه نو په دیر شو نه په شپېتو کسانو وکا پسوی وکا نو یو تن به د سو تن په مقابله کې راشي د زرو تن مقابله کې کنه هغه شپېته زره او د شپېته کسان نو یو مسلمان به د زرو کسانو مقابله کوي خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زه به دیرش کسان بیام خو چې تاسو وای شپېته دي جزه شپېته به بوزمنو وبره لخته نه راوړم شپېته به بوزمنو لاندې کمره کې به جګه ګلاس دي شپېته به بوزمنو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره شپېته صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته څو کافر دي شپېته زره جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنا ما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په شپېتو زرو کې شپېته کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به موږ زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقع ورته وروسته وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وی چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای وینه بځای ویټیک دا چې دا سره ما خامني دا خړای خوريده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی دا ستړ استومان په اسور دی را روان دي صحابه کرام سره دي چې صحابه کرام خواله را رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمار صرف شل کسانو سره شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلويختنه شپېته صحابه کرام به بوستو کړه سلويخ صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسر رالو
خالد ابن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل او ډېر یې وژړل ای الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو ډېر یې وژړل ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی ابو عبیده ما له 100 تنه قربانۍ والا پکار دي 100 تنه قربانۍ یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم ما له 100 تنه نور راکا ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ګوره ته ډیر ستړی شوی زه په خپل ځم وینا ته باندې یم زه ځم ټول ورځ جنگ کړی دی خو زه ځم 100 تنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چې لاړو الته ورسېدو نو چې اوی قتل د کافرو 15000 مرداران پراته دي شپېتو تنو څو تنه کافر مردار کړي دي 15000 شپېته تنه 15000 چرګان هم نشي حلالولی دا د الله امداد و شپېتو تنو 15000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل ملګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته 10 صحابه کرام شهیدان پراته هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زمونږ دا شهیدان هلته ورسوئ دا یې واپس کړو اوس 60 تنه دوی سره 10 تنه شهیدان شوي څو تنه ورک دي 10 کسان ورک دي که نه په شپېتو کې 10 خو دا شو 10 ورک دي وی زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات پکوم ځان سره ملګري روان کړه وی زه چې په کافرو حمله کوم روان دي په دې کې نو تر غوږو شو داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وای قتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د ملګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تللی وای موږ چې هغه کافر په منډه شو موږ پسې وروستو روانو هغه په دې دشتو کې ځغلول په دې دشتو کې خو ته نور هم ډېر شی مردار کړي دي وی ښه نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو څو تنه ورک دي 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ دا ډېر عجیبه صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو د یو ځل د کافرو پهلوان یو طرف تر کافرو پهلوانو د خپلم پهلوانو هغه 15 تنو دی یوازې مقابله شروع کړه د زرار ابن ازر رضی الله تعالی په شپېتو تنو کې چې شل پهلوانان مردار کړو هغه 40 تنه وتښتېدل داسې پهلوان او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وطن کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وته زغره مره به نه چوره چاته تاسو کو زغره خو نه چینو دا کمیس ولې وباسي دا زکه وباسما اسې نه چې کافر وو چې د کمیس ته لاندې به زغره چرته دا ونه چې د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته ښه ډاډه را باندې راځه دا بربند ځکه وزم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي داسې خو عجیبه توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي 4 زره گرفتار شوی الله ژوندی را آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و چراغ دی خالد ابن ولید زه ډېر وجړل 15 تنه صحابه کرام مې وسم گرفتار دي سبانه ورځ شوه دیارجان کم دو هرقل بادشاہ چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15000 کسان او هغه 15 تنه 15000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډېر څه غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یای تاسو روز د دوی فکر نه درځي نیوتن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه کس ولا مشوره ورکړه گرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دی ډیر زیات غیرتی دی تپس کس ولېګا ورته وایا چې دیارجان وی هرقل بادشاہ وی چې مونږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کو هغه دومره بهادر دی چې هغه تعالی دل تر راسي نو چې دل تر راشي نو گرفتار به کې وو به دوکا ور سره وکا
دیارجان وی دا ټیک تا دا جبیله ابن سهم غسانی دا کم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغه ته وایا چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کو هغه راغی چې غيوالا نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخ ته وته استاسر مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ویل وی زما استاسرم دی زما ابو عبیده ویته نه بل تن دی استاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید یم دغه یادو ما هرقل بادشاہ چې موږ دغه په لاس روغ کو خالد ابن ولید زما په لاس روغ کوي او وی زروغه ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه د ال تغواړي او چې راشه خالد ابن ولید استه وخته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانا دوکه در سره کوي مزه نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کو یا بخپل پنځه ملګری راولم یا به ما شهید کو یا بخپل پنځه ملګری زما د روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخ کړي پسې ورپسې دی الته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت ته کنا چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اسن راکوشه مخکې دیارجان بادشاہ ناسته دا بیا د بیره چې په اسمان دی ورزي راکوش شخکتا خالد بن ولید وی زمیل مایما او د میل مخلق بی عزتی نه کوي تاسو ما د اسن کوزوي دا خو زما بی عزتی ده مون خدای میل مډي عزت کو تاسو زما بی عزتی کوي دا جبیله ابن سهم غسانی او سره هغه پاټک هغه پوجان ورته مون خو رومیان یو مون ته خو پته نشته رښتا تاسو دا سی رواج دی جبیله ابن سهم ورته او مون عرب د میلمه بی عزتی نه کو وی سید مخ کې په اسماني ززا د پری خو تلګ ما خلاف بل پاټک راغی هغه وته راکوشه وینه کوزیګم تاسو میلمه بی عزتی کوي بهر علاوه ډیر ظالمانو دی د اسمه راکوس په اسمه مخ کې نه بیاي ځکه مخ کې دیارجان نسته دا دغه بیا د بیره چې تاغله په اسمان دی ورزي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوش شو وس اسی الته وتړو ته د اسره لدلته وتړو ول اسو تړو یو طرف ته پنځلا کا پوج پروت ته بل طرف ته پنځلا کا پوج پروت ته دیارجان بادشاہ په منځ کې ناشته په خشک بیابان کې ورته یو بادشاہي ځای رخصوي دی قالینونه خورشوي د سرو زرو کرسي په پرتی دیارجان بادشاہ ناشته خالد ابن ولید تور راغسته دا او د امسا په شانتي ټانکورې په شانتي پزمکه لګي په منځ کې روان دی دا تور پزمکه لګي روان دی دا څنګه انسان دی هغه خالد بن ولید ډیر پیجندو ځکه یو ځل د شپېته زره کافر په یو لاس مردار کړیو خالد بن ولید په یو لاس شپېته زره کافر مردار کړیو نو هغه چې ولیدو چې موږ دا پوه شانت لګو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانت روان دی تور پزمکه لګي او روان دی پوه ته یو خپل خوا ګوري دیارجان بادشاہ له چې ورسېدو هغه ځان ته بل د سرو زرو کرسي خوا د توی کېنه په دې کرسي کېنه خالد بن ولید چې الله ته اوچا تکلا کرسي په والا خو ورته وکړه کرسي په لته والا دیارجان بادشاہ درته موږ درته عزت درکو ته په خپل ځان به عزت کوي موږ درته د سرو زرو په کرسي کېنه ته په لته والا وسره زموږ د پاره عزت ته په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان د پاره د سرو زرو غوتای نشي استعمالول په کرسي به سکینه الله دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ د سړونو وس خزي رخصي وي دي سړی نه په کویدن کې د سرو زرو غوتای وړي دا نه ځان له خزر رخ کړي دا څه ده نه ده الګ نه د سرو زرو غوتای وړي ولې دا خزر نه وي دا کو چې کوم د بغیرتوب رسم یې په مونږ کې موجودي الګ د سرو زرو غوتای د سره په لاس ولې نشي دا حرام ده خالد بن ولید هغه کرسي پلته والا موږ له په دنیا کې د سرو زرو غوتای استعمال جایز نه تاسو را تر سرو زرو کرسي کړئ پس مکه کې ناستو تور ځان ته داسې ټک والا وای درواله هغه دیارجان ورته وای پیسې بدر کو او زید شام پرې دی شامو پرې دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی استا خبره پوره شو وی او موږ ته زمون پیغمبر درې خبرې کړې دي وی کمی درته کړې دي وی اول راته دا ویلي چې ته و چې مسلمانان شي وی دیارجان ته مسلمانې کې وینا وی دغه خبره راته دا کړې چې ټیکس برا کوي ټیکس راکای وینه درکو وی درېمه خبره راته دا کړې توري ته اعلان کو ورته وای چې بیا jihad ته تیار شي جنگ ته تیار شي نو دیارجان پوښ ته आवाज کوي تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه مونږ په دوکه راغختره وجنه یې کنه تاسو ورته ګورئ
نو چې فوجونو تورې راوستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده او خواته وکړه په ریسټ یې وله کېښوده ما خو به شهید کې خړم بیا به ما د دیار جان سر والی ستاسو د گورنر سر به ماړم بیا ډوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوي سړ رانه وایي ګزار ونه کوي سړی خو زه ونیوم چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیار جان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی د لس لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پرې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وی دوستی کو مرګتیا کو ورورولي کو کو ستاسو مسلمانانو زه گرفتار کوم ته به ما آزادوي او که زما ملګرو ته گرفتار کړې زه به تا آزادوم وروري کو خوښ مې یې خالد بن ولید ولې دا لاس ونیو داسې وله ټېل وو چې د مسلمان او د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاہ د خپل سر تلاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلرې پیلې شوې هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه که راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښایي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ تلاس کو ور یې وله کړه وایي دا واله پلار سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه ته د کافرو هدیې نه قبلومه حالانکې پای کې ملغلرې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوه ته وی په دبه گزار نه کوي دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بالکل روغ رمټ واپس کوي روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښتو وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم 15 کسان چې ما سره کوم ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر الله اکبر په لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې 2000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ څومره په تیزه چغه شروع کړه یو روایت کې راځي وای حتا جوابته الجبال حتا در دې پر غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا ته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالی د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2000 صحابه کرامو عمل دی هغه د الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي 2000 صحابه کرام دي دا چغې کړې دا وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نهه ورځې جنګ مه کوئ صلح ورسره وکئ کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نهه ورځې جنګ نه و یو ورځ جنګ وشو بیا نهه ورځې جنګ نه و مسلمانان دې خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوي جنګ بندي ده جنګ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنګ 2مه ورځ کېږي د جنګ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وي 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 15000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو در نه پاتې نشي یو وي 2 لکه په خي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 15000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا وجنه مسلمانانو ته فتح ولګیدا نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15000 فوج په یو طرف کو په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15000 فوج کو صحابه کرام په خي طرف چې کم 15000 کسانو د هغه
امیر زرار ابن عذر رضی الله تعالی وګرځاو هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوته کمیس په یستو هغه پهلوان صحابي نو د خي طرف د 500 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 500 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی د ابو بکر رضی الله زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف دو لاک کسانو دې طرف 15000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رالو زرار ابن عذر رضی الله تعالی مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لاک فوج پسپا کو وزغله په 15000 کسانو باندې 2 لاک کسان وزغله ول سيت مردار کړه سو تختیدل خو چپ طرف ته عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کرادن نشو کافر دوره کا پوج په کرادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویل زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغه غونډۍ کم رانږدې شو د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل چې زنانه خبر شوې چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته راووتلې د زرار ابن عذر رضی الله تعالی خوروا خولته ابن عذر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته راووته دام ډیره بهادر و خور او دواړه یو شان بهادر لول لوړې راوغسته لرګي او چې کوم مسلمان په پتیخت او پاس پسورو داغه د استخفی به پیواله د مسلمانانو د اسونو د خپې به ولې راتاول به وی چرته تختې مونږ چاته پرې دی مسلمانان بعضی زنانه راي ماشومان په غیګو کې نیولو مسلمانانو ته داسې بنیولو وی دا ماشومان چرته پرې دی چې تاسو په تیخت روان یې زنانو جهاد شروع کو چې زنانو جهاد شروع کو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ول غیرت ورکو وی دا ماشومان چاته پرې دی مونږ چاته پرې دی خولته ابن عذر رضی الله تعالی اول هغه د مسلمانانو د سونو د خپې به په ول ورته اول به مسلمانانو کې غیرت راوستو مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لاک فوج هغه ته شکست ورکو هغه ته شکست ورکو بهرحال په لسم ورځ باندې خو جنگ وشو د جنگ 2 ورځ وا ډیر جنگ وشو نو 4 لاک او 15000 کسانو بیا شکست خوړو چې بیا شکست یې خوړو مسلمانانو پکې عارضی شکست مونږ خو بیا شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاہ ته چې دا خبر ورسېدو ډیر سغوسه شو عجیبه خلک یې د 2000 کسانو فکر نه درځي په لکاو پوج لګم واپس را تختای ساجيبه خلک یې په خپل پاسې دو وې د سبا نه به په خپل وزم جنگ ته ستاسو نه ده شوی زه په خپل وزم د کافرو چې کم جرنیل او بادشاہ چې کله یو لسم ورشوا او دا د جنگ 3 ورځ کیږي نیو پهلوان په کافر کو ډیر غټ پهلوان زور ور سره دیارجان ته وی دا سی وک ماته یو مکراکا ز په خپل وزم او دی مسلمانانو ته د براس چغي وما چې مقابله ته میراوځي نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابله ته روزي او چې کله دی روت زدر له د قصه خلاصون نور سره بیا ورستو ګورو دیارجان بادشاہ ته دا کاروم ته کولای شي بل څوک نشي کولای دغه پهلوان استه اوخته خو ډیر لوی پهلوان سره و او چې استه اوخته را منډه کړو اسیم ډیر غټ اسو او چې څنګه مسلمانانو خواته راورسېد چې ولوي البراز کو څوک در پکې زما مقابله ته روزي کو څوک در پکې زما مقابله ته روزي دومره غټه تنه وکنه صحابه کرام فرمایي او چې مونږ وړي د مونږ چې تغر روان دي دا کافر خو دومره لوی تنه په دومره غټ اسور مونږ داسه غر راغی ته د مقابله بلا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل په مقابله ته څوک کوزه کوزه په خپل وزم دې سړي مقابله ته بل څوک کوزه کوزه په خپل وزم نو زرار ابن عذر رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ته مو زده ته ما پرې د دم پهلوان دی زم پهلوان یو بل سره بګورو دا زرار ابن عذر رضی الله تعالی ته ما ترجمه کوي کنه دا ډیر پهلوان صحابي او جنگ ته چې بوته قمیص په ورتاوو کمیس په ورتاوو ویزه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي اسینه چې دا وایي چې چرته زغره غوستي دا دوی زوزم دم پهلوان دی زم پهلوان یو بل سره بګورو زرار ابن عذر رضی الله تعالی استوخت
او مقابله ته وته دوړ په بل باندې گزارونه شروع کړو. خدا د عربو عادتو چې دوه تنو پهلوانانو به جنگ شروع کنا درېمګړې بنه ورته یا به چې پدې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن او تختیدو بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر مداغه پورې جنگیدل نور بس ګیر چاپیر ولاړو تماشا به کوله کافرو هم تماشا کوله مسلمانانو هم تماشا کوله دوه تر بوتي دیو بل سره بلاندې وتی مقابله بوا. نو زرار ابن عزر رضی الله عنه مقابله ته د دې کافر سره لګیا شو توري په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشا کوي کافرو هم تماشا کوي. زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایي دې سي عجیب سره و چې ما په د توري گزار کو داسې زغره غوستي او جمال د توري غسو کا واړه ولا دا اوس باندې زغره چولې و ما په د توري گزار کو او کلنګ به کو تور به را اړه ولا او غټو سټ ته زنه رسیدم چې سټ میول په تور واله ډنګورانا نو ما چې په گزار کو لاندې بلګې دو لاندې داغه سو زغره و ایمه چیرې د دې سړي سره سن کیږي بره وته تن رسي وخت ته په اوس پنو کې پټته د سره سن کیږي وی چل می شروع کو چل می دا شروع کو چې اس می راو ګرځاو او چې اس می راو ګرځاو مسلمانانو ترا په تخته شوم چې را په تخته شوم کافر خدا وی چې کزه سړی رانه و تختیدو سړی می په تخته کو وی هغه پسې اسرا خوشې کو. زرار ابن عزور مخکې پاس پرې کافر پسې ور روان دي کافر و چې تختی رانه چې وای رسومه خو چې د مسلمانانو تل ګرانیز دي شو کنه زرار ابن عزور رضی یو چالو کو یو چلی دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راو کاغله دا واګی نه دا قیزه په جوخ تر راو کاغله یعنی بریک ورلو او دغه په شاته په 30 سپیډ کې روان دي کرا نو زرار ابن عزور په خپل اس کې زرو کاغله داسې جوخ تا او شاته نه زدي سی وستله نه زويستا چې دغه په سپیډ کې روان دي او زه به اس ډایرک ودرم نو چې دا راشي چې په دې خېټه کې به نه زنه نو زی دا به تیر ډیر سپیډ کې بیا خو به وتی نو چې زرار ابن عزر هم په دې اس کې زرو کاغله او دا میزه شاته دي سی وستله کنه او دغه په سپیډ کې روانو او چې د اسرا ورسېدو نو دا خو ډیر تکړه کافر او ډیر جنگي سړیو ځان ته بچ کو اسی په دې مړی کولګه اسی مردار شو اسی مړ شو اسی ولګېدو او د ځان بچ کو چې ځان ته بچ کو د سراغه زرار ابن عزر رضی الله تعالی کافر وي ته عربي او دوکا عربي سړیو دوکا دی وکړه ځان دی را پتیخ تکاو چل دی دا کو زرار ابن عزر رضی الله او ز عربي او دوکا خو تا ته پتن د جنگ تراغلې او الحرب خدغه جنگ خو دوکا په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ منی او دوکا نه منی جنگ کې خو یې دوکې جنگ تراغلې دا کافر ته عزت دوکا دی او کنتا ته څه پیدا درکړه سې چلیو کو زه خو روغ یم څه چلیو کو دوکا دی او کړي چلیو کو زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دغه په اسمانه زرار ابن عزر او کافر خو بغیر د اس ولاړو چې تورای تاو کړه جو سټی تیو ځکه چې اوس خو په زرار ابن عزر هو چته کنه د لاندې نو چې تورای تاو کړه کافر نه سټو او چې سټو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم صغره او جامع او تور او هغه ارسته وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن عزر دا به زمای دبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز و سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان د بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو چې دغه سره سین نه د دغه مسلمانی نو زرار ابن عزر رحمه ته هغه سامان جنگ را واغستو دا ما مردار کړي دا به زما یو ودا ستاده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ستاده ال تک دیار جان بادشاہ خبر شو چې کوم سړی ته مستر کې غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلق ته دیار جان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو ودا سي او کوي کنه چې یو لاک پوج په یو غونډې باندې کې نه او یو لاک پوج په بل غونډې باندې کې نه او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری کنه دوی نه خبره یي نو تاسو په دا 2 لک کسان په یو ځل په دی باندې غشرو وروي دوی باندې خبره یي دوی به ځان جنگ ته تیاری او چې تاسو په یو ځل باندې غشرو وروي په یو طرف باندې په غونډې باندې یو لاک کسان د شپې کې نه ولیو په بل غونډې باندې یو لاک کسان کې نه ولیو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونه تیارول نا خبره وو په دې دوران کې به دغه شو باران شو د یو طرف نه د بل طرف نه به دغه شو
باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې دغه ته یوم التعویر ویل شي تعویر د عور نه د عور کوکسترګې ته ویل شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوکسترګې شو یعنی سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرام صفونه نه دي مات کړي ګوره ښا بیا مې شکست نه تسلیم کړي بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانانو وختل او هغه کسان مردار کړه سې وزغلول چاوي وزغلول په دې دوران کې چې ماښام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم مدد دې کولی شم ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څه وکړې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم د دوی مولا یم خو چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي زمونږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې د کم طرفه راله داسې چل وشو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي زمونږ دا پوځ چې راغی نو زمونږ د زنانو بېعزتۍ یې وکړې زمونږ د کورونو بېعزتۍ یې وکړې نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پرې شکایت وکړو چې دا پوځ رالېږلی دی او زمونږ ټولې زنانو دوی بېعزتې کړې وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي هغوی خو مې خبره ونه منله په ستاسو په لاس ورته سزا ورکوم وی څنګه وی زه داسې کوم که نه زه ځم دوی ته دوی زما خبره مني ځکه دوی پادري یم د دوی مولا یم زما خبره باندې ډېر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ تیار ساتئ او تاسو به زر اسونه راولئ زر سوارو او د دوی په خوا کې به اسې تیر که خو ګوره واپس په راتښته یې ګیر خو نه کي اسې به اسونه دوی په خوا کې تیر کوي بیا خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګوره د ځان خیال ساتئ هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا او د دوی پادري وو د ده په خبره یقین وکړو هغوی ویښ ناست دي په دې دوران کې یعنې نیمه شپه شوه د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونه راله هغوی ځانونه تیار کړو چې په موږ حمله کېږي خو شپه وه مسلمانانو خو اسونه اسې وزغلول واپس رالو یاره سړي خبره رښتیا وه حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چل وشو چې سار شو هغه پادري راغی هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو وی چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو وی څه چل وکړو وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی ستاسو د شا غاړې راله په تاسو او په دریاب پورې وتي د شا غاړې ګیر کړي یې د شپې شپېتري په دریاب پورې وتي دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو خو په منځ کې ګیر کړی وی څه چل وکړو وی ورشئ لاړ شئ پسې مونږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی مونږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښیه د تېروتو چې ده ورته د قصد ته غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شابه دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوج چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخیسته ښه داسې بدل یې ترې واخیسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو څلورمه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده دا عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه دغه په مشرۍ کې 9000 پوج د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو خو هغوی لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو نو هلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو له رالو اسلام راوړئ هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زمونږ دشمنان یې نو هغې 4,000 عمانیانو کافرو په دې مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9,000 کافر څه وو 4,000 چې مسلمانانو په شروع کړی دی چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي او څلورمه ورځ ده
چې 9000 فوج د مسلمانانو د مدینه منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول پاسونو ناست او نيزي نیولې په نيزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایله که تاسو چېرته راغی او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی امام عمر رضی الله تعالی په دویمه ورځ د خطر علی ګلی یو چې ورشي شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو نن ته خو د کافرو سره مقابله راغله نو هلته خو 4000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې څلورمه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9000 فوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9000 نور فوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي بار یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9000 فوج ولید که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه فوج یې اوسغلو 10 لاکه فوج یې وتښتاو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان داغي دفن کول شروع کړو صحابه کرامو دفن کول شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام او شمارل نو 4.5 صحابه کرام ته شهیدان شو 4.5 صحابه کرام څه شو شهیدان شو او چې د کافرو مړي او شمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړیو 2,20,000 کافر مردار کړیو او د مسلمانانو نه 4.5 صحابه کرام شهیدان شو دهم یو غزا شوی ده دته غزوه یرموک وي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نگرانۍ کې شوې ده دام یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ته که نه دا مسلمانانو دام یو زمانه وه 10 لاکه فوج کسانو ته څو کسان مخې له وتي واقع به د ټوله بیان کړه تاسو را صحیح دي تاریخ درته بیانوم دې لپاره چې د خپلو اکابرو دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 15,000 کسان مقابله څو کسانو کړې وه 2,000 څو کسانو 2,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 2,000 صحابه کرامو او بیا د 15,000 کسان مقابله خالد بن ولید په 15 کسانو کړې وه د 15,000 کسان مقابله په څو تنو کړې وه په 15 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په فوج په ګس طرف لاړو مسلمانانو ته څو تنو ویشتل 5,000 دام یو دور دام د اسلام یو غلبه وه دام یو جذبه وه دا نو چې مونږ کم یو دا زیات دي داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په اواز باندې داسې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راځي کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام